الله جل جلاله مقرر کړی نو کوشش کول پکاري چې را او د هغه مرتبه مناسب په د هغه قدرون کې د پلار چې کم قدر دی هغه د زوی نشته، هغه سره شفقت ته محبت ته خو پلار چې کم حق ته کم حقوق دي الله مقرر کړی نه هغه بل چا نشته. نه مور چې کم حقوق دي هغه د لور ټیک ته هغه سره شفقت کول، محبت کول، دا هغه تربیت کول. دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام د ارشادات موافق د انسان لپاره ډېر د خیر ذریعہ ده دنیا او آخرت کې. او کومه مرتبه چې د مور دا د لور نه ده دا ټول په مرتبه سره راشي. یو روایت کې راځي حاکم مستدرک حدیث ته حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یوم میرا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام تر دې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په عمر کې 3 کال دی زیاتو، یعنی تر دې 3 کال د حضور علیہ الصلوۃ والسلام نه مشرو. ځکه دا تاسو شوم دا مستدرک شریف حدیث ته دا تاسو کیږي چې اے عباس تمشری او که حضور علیہ السلام مشر دی. نو ظاهر خدا و چې عمر کې دی مشر او دی ته عجیبه ونی جواب ورکړي. عباس سے کوئی نه زم مشر نه یم وای حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې دی هغه هو اکبر مني، هغه زمانہ مشر دی او زمانہ لوی دی. وانا ولدت قبله او زه هغه نه 2-3 کال مخکې پیدا شوم. مشر نبی علیہ السلام دی او زه دې پیدا شوم مخکې ما اته هغه ادب کړه د شنو چې زه مشر یم. اکرم دی اعلان کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادب چې دی هغه تر پیدا چې ادب کوي نه نه هغه مشر دی، هغه ته څوک نشي رسیدي. خو زه دې مخکې پیدا یم 3 کال ته زه مخکې پیدا شوم. چې نورم صحابه کرام دی هغه بچا ته پوښتنه چې نبی اسلام مشر دی کته عمر ته پوښتنه هغه نه نه زه مشر نه یم. مشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی، هغه مشر دی او یو صحابي وي هو اکبر او افضل مني، هغه زمانہ مشر هم دی زمانہ غوړه هم دی. او انا ولدت قبله زته مخکې پیدا شوم. دا دغه صابران عجیبه ونه روایت چې سره حیران شي دا هغه عشق او محبت پیغمبر علیہ السلام هغه نوم مبارک په څومره خوږ لګیدو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام هغه جسم مبارک. حضرت یو صحابي دی حضرت اسید بن حضیر رضی الله تعالی عنہ دا هغه نوم دی. هغه صحابي وي دا جو ډیر زیات هغه حدیث مبارک کې راځي چې صالح ډیر پرهیزګار او الله ول حسن هم ډیر زیات ورکړ، خپل هم ډیر زیات او دا چې یو مجلس کې وایي لګیا دی صحابه کرام چې دی هغه خبره کې چې هغه خاندي. جائز خبره دا جائز دي چې سوګو خاندي سوګ مسکی شي دا په اسلام کې منع نه دي. نبی رسول الله داسې یو صحابي او هغه وی ګلردار کار دا چې هغه نبی رسول الله خاندو. اوس نه دا څنګه چې موږ خندا په دې پوری کوم چې زه په تا پوری پښاړه راوالم هغه دې خیال له دې کې دا چلې دا یا چټه یا دنګ یا دې کې دا چلې دا چلې پیشا خبره مونږ بل پسې شروع کو. دا خبره دې چې هغه د بل سپکاوي بیانو د بل سپکاوي خپل اوچته اره دې د بل خلک په سخت دوما یا په غیبت باندې یا په چغلې یا په بوتان یا د بل سپکا به مړه دې کې دا چلې دا چل کړو چې دا خلکو خاندي. حالانکه په اسلام کې دا خبره سخت منع ده. چا پورې استهزاء کول، چا پورې پښاړې کول، چا پورې خنداګانې کول پیشا یا مخامخ سوچ پکول دا په اسلام کې سخت باندې دي. چې چا بیزتی کول اسلام د دې خبرې اجازه چرته هم نه ورکوي. نه نبی اسلام د دې خبرې اجازه ورکړلې چې بلکې مور بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زنانه متعلق نصیب دا وي چې لکه دنګ نه ده زنانه دنګ او نبی سماته عائشہ دا رسولو پیغمبر مطلب دا دنګ دا خو دونه غوډه خبره ده نو غیبت ته وکړم هغه کې دا دنګواله باغی پورې بد ښکاری کنه باج کله چې خدای ښکاری او ته په بدني ذکر کې چې ډیر بدن ښکاری دنګړه تا په بدوالي ذکر کړو دې دا دنګواله دا غیبت کوي شي چې دا خبره مکوه. او بعضی روایت راځي و یو سره با بلکې خندای د خندار لپاره بده او خبر وکي او هغه دې په سره لپاره کې یره زرا خبره زکه کوم چې تاسو خندای مجلس کې ناس یو هغه متعلقان کې ته خیال نه غدا چې د خبره بشورو کما چې تاسو او خندای هغه پوری. او نبی رسول الله د دې خبرې په وجه باندې ځان ډیر لري په دوزخ کې گزار کو.
دې خبر مې دی وایي چې خلک خندون عامه خبره ده چا پورې مسخره راوالي پیشاړه راوالي چا پورې خو د ځان دوزخ ته ډېر لري وشتلو. نو زما عرض مې دا کو چې صحابه کرام چې نو هغه دسي د حضور علیه السلام هغه بخاری شریف حدیث ته هغه صحابي دی چې هغه ته ملقب بالحمار حمار باندې حمار به وته سوجنا او هغه دغه ظاهر رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله خنداو کی بناس د څه خبره به چې حضور علیه السلام چې دې مسکشي دیو خاندي خوشاله شي جائز خبره لکه نبی رسول الله یو بوډي و تراله حضور علیه السلام سب ما فار سوال کوي چې سب جنت ته لاړ شم. نبی صاحب بډایګان کو په جنت ته نه دي صبح هغه په جړا شروع کړه چې نبی رسول الله چې جنت ته باندې زما څنګه لاړ شم اجاړي نبی رسول الله ته جړا موې بډای باندې دی نو ځواني کې او جنت ته وځي وي تبه جنې یو جنت ته وځي بډایګانی باندې دي یو سوادی راي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوخ پکار دی حضور علیه السلام یاره اوخ نشته خو اوخ یو بچی را سره دی نو هغه نه سره د اوخ په بچو باندې سکوم ما له غټو پکار دی چې سفر کوما یا یاد دی یاسي سفر د پاره پکار دی اوخ بچی به سکوم نو نبی اسلام ته فجو خبره کوي اول دا غټ اوخ چې دی دا به چا بچی نه وي دا څه غټ نه پیدا شي کنه دا د چا بچی باندې دلته هم د چا بچی دی کنه زه دا غټ یادوم وای هغه د چا بچی دی د شنو په مختلفو موقعو باندې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي دی هغه عمر داغه نوم عمر نو هغه یو مرغۍ و هغه مرغۍ هغه ساتلې و کوتره شانتیا مرغۍ هغه بیا مړ شو حضور اسلام بچی لید نو حضور اسلام یا عمر ما فعل النغير دغه هغه به خاندو الفاظ د دې وی چې هغه په خندا شو هغه عمر او دغه سره نغير به مرغۍ ته وی نو نبی اسلام په دې انداز کې وی چې هغه په مسکه شو دسی دغه صحابي چې بخاری شریف روایت مې دغه نبی اسلام خاندو نو هغه یو ورسته ګناه شو نشته شو یو پیر بیا بل پیر کوړې ولا ورکړي یو صحابي وی اللهم لعنه ما اکثر شربا خدای ته په لعنت کې وایي سب په مخل شراب سکي نبی صاحب منو چپ دا تاسو کوي اخو عاطونګا نه ویني بنشي نو باغ وخت کې لا قلارې دلته رور په طریقه کېدل بمکه ولعنت باغ باندې ولې کې لعنت وي انه يحب الله ورسوله اذا الله او رسول سره محبت کوي د الله او رسول باندې مين دې دلته چرشي مجلس کې دې خبرو کې چې زو خان نم خوشاله شمه نو ته ولې دا کې د باندې لعنت نه لګا په حال هغه صحابي متعلق اسید بن خدیر رضی الله تعالی عنہ دې ډیر زیات خپل صحابي او صالح ډیر زیات او د مجلس کې نبی اسلام ناشته او د لګیاره دا کوي نور صحابه کرام چې دي هغه خندای د څه خبرې کې چې دا صحابه کرام او خندي نو صحابه کرام دي خاندي او د په ډرپ خنداګان به زمونږ د پشانتي خو چې لکه دی خوشاله شي لکه معمولی هغه ما مخونه باندې مسکراحت راشي نو نبی اسلام سره لخته او صالحته ولته شراوا چوله چې څنګه په لخته په صحابي باندې اصل صحابه کرام هغه عادت ته کنه چې هغه د نبی رسول الله رسول الله شفا محبت او تعلق چې لخته ولا څنګه راواج ولا نو هغه ذلك خپل تشهونه خوب دې کوم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خوب کوم او جاءتني نبی رسول الله خوب شو او بدل علي وای او بدل خلقستانه حیرانتیا خبره نبی صلی الله علیه وسلم بدل اخلم نبی صلی الله علیه وسلم زمانه تم وای اشه دوړ دیانو سردار دومره دغه عاجزی او دومره عدل او دومره محبت د خپل هغه صحابه کرام سره لخته ولور په زمانه تم بوله تمام لخته ولور تشه هغه نه کنه تاسو به کمیس کته کړل تاسو چې زما دا به وو نو ما چې ما کمیس په دې باندې نو تاسو معاملات شوالو معاملات ډیر خو کړلوس دې ولې نو رسامه ته کمیس اوچت کو خپل ملا مبارک او تخکار کړوي دا د چې څنګه نږدې شو لخته وګورځو او د حضور اسلام پاتیش مبارک پورې ونخت کله کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم و استما مور پاکستان قربان شي والله ما اردت الا هذا زماري په خدای قسمی زمان د پیرانو ستانه بدل علمه زما اراده دا و چې تاسو خپل د ښکار کوي دا تشه مبارک او زه خپل کما نو زما صرف مناسب دغه اراده وای نو زما سه اراده نشته دا چې مقصد می دا چې دا درجه خبر روانه و چې په تفاوت سره صحابه کرام په خپل منځ کې انتهایی عجیب او واقع حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضرت عباس خبره میکوله نبی رسول الله تر چاغه ته نه وزه د نبی رسول الله مشر نه ما زه دې سید مشر هغه خو زه د درې کاله مخکې پیدا شوم
زما د ما عمر داغه نه 3 کاله سیواله نور هغه مشر دی هغه ته رسیدې شمه عباس رضی الله تعالی عنہ وای دغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی عباس سے توي وای عباس وای تخفل لا کور چې د مسجد نبوي په خوا کې د جمعه ته راکا کاله په دې باندې ځبل کې ډیر مکه درکما خدا جمعه مونږ غټو عباس سے دې کور نو اذا خپل کور چې دا نور کو کار وکړو عمر فاروق سے روان دي کاته داغه د کور هغه ناله کې لګیدل چې هغه مسجد نبوي طرف ته عمر فاروق سے دا خو باران شي دا وو مسجد جمعه ته خلکو د تکلیفي خلک جمعه ترانه نو دي عمر فاروق سے پر لاس کو او ها ناله چې دا هغه نه لري کړه میزاب وته پاره وای کې ناله دا هغه نه لري کړه چې عباس ته پته ولګی عباس ته وته عمر سے وای تا ته پته شته وای زمانه په خدای قسمی دا مام لیدلی و چې دې طرف ته خدا نه ویل ساتو سم په خپل لاس مبارک لګول دا هغه لګولې و دې طرف ته او دا هغه د لاس مبارک هغه نه خو یو اسمه دا هغه لاس سره لګېدل او هغه تبرک او برکت او تعالی وکړه او عمر فاروق سے پجړا شو زیات خپه شو وی وست دې نادان تانی اجازه ته بغیر چون کې درکړل تاسو نه بغیر وای د دې بدلا او سزا دارا چې راشه او تقو شوبې و تکي خبر وای زما په سټ باندې وخپې دی او دا بلګي هغه سټي و خپل کته کو عمر فاروق سے او په دې باندې و درېږي او دا نه لچې دا خپل ځمانه کړکې عباس سے څوک شان جوړه دا په وګمانه خپکه خو دا عقل دا نه پرې خو نه دا بکې هغه نه لې چې دا کړکې دا څه مقصد ملاره چې لکه دا په حق هر چا کې هغه تفاوت او درجه د هر چا لپاره الله جل جلاله د چا لپاره یو مقام مقرر کړي چا لپاره بل مقام مقرر کړي مور چې دا هغه د خپلان دي جنت ته چې الجنه تحت اقدام الامهات دا نور زنانو د خپلان دي بیان نشته دا صف او صف د چا چې موري دا غره چې دا غره خدمتو کی دا غي چاپیو کی دا غي خدمتو کی او دا غي دومره دوا واري د دې مور د خپلان دي لپاره جنت ته دا جنت د بل زنانه بدیری خدمتونه به ډیر بیاو کی خدا جنت چې وته د مور د خپل لاندې د ته ملاویږي دا د بل چا د خپل لاندې چې هغه وته نه ملاویږي کم هغه الله جل جلاله چې کم بدلا د مور پلار مخته پکاتو کې د عمره قبول شي عمره ثواب دی دا د دنیا خلق په هغه مور پلار مخته پکاتو کې چې کم ثواب ملاویږي هغه په بل سکینه ملاویږي نو مار حال مطلب ملاره چې آت په درجو سره په تفاوت سره الله جل جلاله موږ له عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله تعالى على خير خلقه سورة جامعة बिजली के अवली बंद करा